د رمضان المبارک د یو کم دیرشم شپې ډیر زیاته بهترینه وظیفه ده. کومه زنانه دا وظیفو کې یا کوم نارینه دا وظیفو کې کوم کاروباري سړی دا وظیفو کې او د 100 روپو نوٹ باندې دا دم کې او د غزان سره کې دي ان شاء الله العزیز پورا کال کې بعد دوی ته د رزق تنګي تنگسیا دا بن راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمنګ وظیفه را د یو کم دیرشم شپې وظیفه را دغه رنګې د 29 تاریخ وظیفه را یو سړی چې کله 28 روزې دا برابر کی د هغې نه بعد کې چې کوم شپه راځي د هغې شپې دا وظیفه ده چې کوم سړی دا وظیفه وکړي کو سړی دا وظیفه وکړي نو انشاءالله العزیز پوره کال بعد د سړي بټوه د نه خالی کېږي. دغه رنګې زنانه ښځې دا وظیفه وکړي نو پوره کال به د هغوی پرسونه د پیسو نه به خالی کېږي نه. دغه رنګ یو کاروباري سړی دی او هغه دا وظیفه وکړي او دغه وظیفه وکړي او دغه رنګ په نوٹ باندې دا وظیفه وکړي دغه نوٹ بیا خپل پیسو کې کېدي ان شاء الله پوره کال به دوی ته د پیسو تنګي دا به بالکل نه راځي. نو عمل څنګه دی وظیفه څنګه ده راځي لزو وظیفې طرف ته. خو دغې نه مخکې د وظیفې یو څو شرطونه دي. شرطونه دا چې 5 وخته مونځ به کوي د قرآن مجید تلاوت به کوي. وظیفې دغه کار دا چې موږ 3 پیرې درود ابراهیم وایو. بیا به د هغې نه بعد سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نو دا صورت به منګه 100 پیری وایو او دغه رنګې د 100 روپو یو لوټو دغه رنګې دویم لوټو دریم لوټو 3 لوټه به 100 راوالو او په هغې باندې به 100 پیرې د ووایو او دغه دوه لوټونه په هغې باندې بیا دم کړو. دغه رنګې د هغې نه بعد بیا درود شریف وایو. دا یو لوټ به ځان سره کېدی دغه رنګې دا به دویم لوټ به ښځې له ورکړي چې فرض کې کېدي او دغه رنګې دا دریم لوټ چې کوم دی چې کوم ځای کې څوک پیسې ږدي که په کور کې پیسې ږدي بکس کې دغه رنګې که په بینک کې پیسې ږدي که په دکان وي د دکان په ګله کې پیسې به پرتې وي دغه دریم لوټ به هلته کې کېدی. ان شاء الله العزیز تاسو به تماشا کوئ چې پوره کال الله پاک څنګه تاسو له رزق درکوي. پوره کال به تاسو د رزق نه بالکل مالامال او ته چاته محتاجې کېده نه. کوشش وکړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.